نو دا اختر د مانځه طریقه به داسي یو خو دې چې که بیا څوک پوه نه شو بیا به دلته پریکټیکلي وکړو اوس په خوله باندې وینا ته ښه کوو چې ودرېدې نیت خو ستا دا قصد او اراده ده بس دغه نیت ته چې عیدګاه ته لاړې په خوله باندې وینا ته حاجت نشته دغه قصد او ارادې ته څه ویلی کېږي نیت ویلی کېږي چې هلته لاړې مولي صاحب بیان وکړو ختم شو هر څه هغه کیسه ختمه شوه اوس مانځه د خلک ودرېد نو څه به وکړې الله اکبر به ووایه خو په نامه باندې به لاس کېږدې ړومبې الله اکبر کې په نامه باندې به لاس کېږدې ثنا به ووایه د ولا اله غیرک پورې ثنا ختمه شوه اوس به مولي صاحب هم الله اکبر کې ته هم کوې نو بیا به الله اکبر ووایه خو لاس په ځوړني بیا به دویم پیره الله اکبر غوږونو ته لاس بیا لاس ځوړن بیا به دریمه پیره الله اکبر بیا لاس په نامه باندې په دریمه پیره الله اکبر سره به لاس په نامه باندې کېږدې اوس به مولي صاحب سوره فاتحه ووایي او د هغې سره به یو صورت ټل کوي هر یو صورت چې وایي نو هغه به هغه ختم کي مقتدي به ورته غوږ کېږدي او امام به سوره فاتحه او د هغې سره صورت وایي اوس به بیا د څلورم الله اکبر سره به امام رکوع ته ځي مقتدي به هم رکوع ته ځي نو رکوع به وکړي په ښه شان سره بیا به چې دی د هغې نه وروسته 2 سجدې وکړي بیا به راپاسې چې بیا راپاسېدې نو مولي صاحب به هم په نامه لاس کېږدي امام چې دی او ته به هم مقتدي به هم په نامه لاس کېږدي بس مولي صاحب به سوره فاتحه ووایي په ښه شان سره بیا به د هغې سره یو صورت ووایي چې دغه صورت یې ووایي نو دې صورت پسې به اوس مولي صاحب الله اکبر کوي خو هسې نه چې ته رکوع له لاړ شي نو مولي صاحب چې الله اکبر کو نو یو الله اکبر غوږونو ته لاس ځوړن بیا دویم الله اکبر غوږونو ته لاس بیا لاس ځوړن بیا دریمه پیره الله اکبر غوږونو ته لاس کول بیا لاس ځوړن بیا په څلورمه پیره به الله اکبر وایي خو بیا به غوږونو ته نه لاس کوي بیا به رکوع ته ورکته کېږي په څلورمه پیره به رکوع ته ورکته شي رکوع به وکړي په ښه شان سره د هغې سره به بیا 2 سجدې وکړي لکه عام روټین کې په مانځه کې چې کومه طریقه کېږي نو رکوع سجده به وکړي بیا به تحیات وشي د هغې نه پس به سلام وګرځي د هغې نه وروسته به بیا دعا نه کېږي نه به مقتدي دعا کوي نه به امام دعا کوي امام به پاسي 2 خطبې به وي یو خطبه اولا یو خطبه ثانیه پای کې به مولي صاحب به پاسي خطبې ویلې بیا به کښېني بیا به دویمه خطبه ووایي دغه دواړه خطبې چې ویلې چې دی ته دعا ویلی کېږي بیا به دعاګانې نورې نه کېږي بس خپل پایدار به په خپو کې کور ته به راځي دا به د لمانځه طریقه شي دا هم د وړوکي اختر د لمانځه طریقه ده هم د غټ اختر د لمانځه